نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو. د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي وي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ پلانکي طرف نه. خالد بن ولید رضی الله تعالی سره هم لښکرو دته وي ته به مکې ته د لاندې طرفه را داخل شي او هغې طرف نه یره وه د جنګ. ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي. صحابه کرامو ته وفرمیل وی هیڅ چا ته به څه نه وایې هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به یې مقابله کوئ. دی ورته وویل. نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته داخلیږي انتهایی په عاجزۍ سره دی خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی یم زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمي کړي دي بلال یې په څو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی. د فتح مکې په ورځ باندې چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو دی د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې مکې ته ځان راورسو او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو. هلته یو اواز وکړو وی ای د مکې خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکی دی مکې ته را روان دی خو مقابله یې ګوره هیڅ څوک ونه کوي دغه مقابله څوک نشي کولی. وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه هم په امن کې دی او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بنده کړه دیم په امن کې دی. نبی علیه السلام دته څه نه وایي خو د نبی علیه السلام مقابله ګورئ مه کوئ د نبی علیه السلام مقابله نشئ کولی کوئی چا مقابله د نبی علیه السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک ابو سفیان دا اعلان وکړو. بیا راغی خپلې ښځې لره د ده د ښځې نه هنده نوم هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو هغه هنده د ده ښځه د ابو سفیان دی راغی وی هندي مسلمانه شه په دې کې ستا کامیابي ده او مسلمانه نشوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی. دا بهر ته ووته وي زما په دې خاوند باندې څه چل شوی دا دې کمې خبرې کوي دا ده څه د لیونتوب خبرې شروع کړي دي. هغه ورته بس ما چې درته څه ووینو هغه مې درته وویلو. نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو. د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي وي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ پلانکي طرف نه. خالد بن ولید رضی الله تعالی سره هم لښکرو دته وي ته به مکې ته د لاندې طرفه را داخل شي او هغې طرف نه یره وه د جنګ. ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي. صحابه کرامو ته وفرمیل وی هیڅ چا ته به څه نه وایې هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به یې مقابله کوئ. دی ورته وویل. نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته داخلیږي انتهایی په عاجزۍ سره دی خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه
هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی ما زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمي کړي دي بلال یې په سرو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی وی د نبی علیہ السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبی اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سورت په تیز تیز اواز باندې ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصاف نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی توره چمک وي پړه کېږي داسې صحابه کرامو تورې دي دا چمک وي پړه کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وغوښتو وی خالد دا څه دي ته خو ما د جنګ نه نه منع کړی تا خو جنگ شروع کړی توره دې پړه کېږي د الله پاک پیغمبر ډېر صبر مې ورته وکړو ډېر صبر مې ورته وکړو ما پې حمله نه ده کړې دوی په ما باندې حمله وکړه زه یې نه پرېښودم نو چې په ما یې حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي جو ما پې هم شروع کړه ما پې هم شروع کړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شوي او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور وتښتېدل داسې معمولي غونته کې جګړه پکې راغله فتح مکې پر باندې نور داس جنګ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته هلکانو دوی راویځه شوي وو په ده باندې حمله وکړه چې حمله وکړه چې ده پې شروع وکړه بیا وتښتېدل 12 کسان تې مردار شو صرف 2 صحابه کرام تې نه شهیدان شو د مسلمانانو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او چې څنګه راغی نو د ام هانی کور ته لاړو ډایرکټ نبی علیہ السلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې د هغې کور ته داخل شو نو 8 رکعاته مونځ یې وکړو د چاش ټایم نبی علیہ السلام 8 رکعاته مونځ وکړو ام هانی ورته ویل دا د نبی علیہ السلام د تر لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور وه د ام هانی ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د خاوند 2 رشته دار دغه ورته راغلي دي زما سره یې پناه اخیستې ده او زما غرور نه دی علي ابسې توره رستلې دی چې زه یې وجنمه هغې زما سره پناه اخیستله او علي یې وجني زما ورور یې نه پرېږدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی څوک چې د ام هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی علي دوی ته څه مه وایه دوی ته ام هانی پناه ورکړې ده دوی ته څه مه وایه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبې طواف یې وکړو او د خانه کعبې نه چې کم ګیر چاپېره 380 بوتان پراته وو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې یوه لخته وه او حدیث مبارک کې راځي وي یو بت ته به یې داسې نیوه او دا آیت به وي جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل کان زهوقا دا آیت به وي او یو بت ته به یې لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به یې ته لخته مخامخ کړه بت په نسکور را پرېوتو دا ټول بوتان ځمکې ته 380 بوتان ځمکې ته را پرېوتل نبي علیه السلام دا لرې کړی د دې ځای نه نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه راوغوښتو او عثمان بن طلحه ته وی ماله د خانه کعبې چابیانې راکړه چابیانې ترې واخیستې
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د خانه کعبه دروازه کوله او کړه دنه پکې تصویران لګېدلی وو خانه کعبه کې دنه دي کافرو تصویران لګولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خانه کعبه نه دنه دا تصویران لري کوي او د زمزم په اوبو وینځي د زمزم په اوبو باندې وینځي نو خانه کعبه نه تصویران لري کړه شو د زمزم په اوبو باندې وینځلې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته داخل شو او مونږ پکې دنه وکړو او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې واله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغې واله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله کړه بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرېد نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل د خلکو ډاکو غیر چاپیر د خانه کعبه چې څومره ایره دا مکمل د مکې ټول خلک راچې درو زای ډک کړي وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرېد او داسې د درشلې اونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه وویله اوږده خطبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی تاسو د یو سړی اولاد یې په تاسو کې ښکته او پورته نشته اوچت او کوز در پکې نشته دی ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی بس کو هغه د هر نسب سره تعلق ساتي الله دا نسبونه په تاسو کې د لپاره پیدا کړي چې او پیژندل شي په تاسو دا د پہچان د لپاره دا د پیژندلو د لپاره دی په عربو کې دا عادت او جغي په دې نسبونو باندې ډیر فخر کو نو نبی رسول الله په دې آیت کې دا غیر رد او په فتح پکې پرونه چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چاپیر خلک وړل کنه هر سړی د خپل ظلم رایات دی چې ما د پیغمبر سره او د ملګرو سره سکوړي دي هر سړی د خپل عمل مخې ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما هغه ورته وای زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراره زمونږ د هغې نیک رور زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته زنن تاسو ته هغه خبره کومه کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړې وه یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویلا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه یې خیر دی په تاسو باندې ملامتیا نشته دی زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته دی اذهبوا فانتم الطلقاء زه تاسو کورونو ته تاسو ته زه اسم نام تاسو آزاد یې ما سره چې هر څه کړي دي ما تاسو څه کړلی معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیانې د خانه کعبې وي چې څنګه ورووتو نو د خانه کعبې په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی علیہ السلام چابیانې په لاس کې داسې په لاس کې اړولې راړولې علی رضی الله تعالی عنہ پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر دا کنجیانې مونږ له راکه خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکه ځکه چې د حاجیانو باندې د زمزم څکولو اوبو زمونږ ذمواري ده نو د خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکه چې دا هم زمونږ ذمواري شي دا مونږ ته حواله کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هېڅ ونه ویلو
د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانه غسې دا ستا سره امانت دی دا هغه چاته واپس کړه چې د چا نه دی اغستې ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عثمان بن طلحه څه شو مال وغواړئ هغه یې راوغوښتو چې راغی وی هم دا چابیانې دی واله د خانه کعبې دا چابیانې والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامته پورې ستا سره ستا د اولاد او ستا د خاندان سره وي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي وی دا زه نه درکوم دا الله درکړي دا زه نه درکوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالی درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها به دا چابیانې واخله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناست دی د ماسپخین ټیم شو چې کله د ماسپخین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپخین د اذانونو ټیم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو مالا بلال لګو ګورای خلک ورته بلال دا دی بلال یې راوغوښتو بلاله د خانه کعبې چت ته وخېجو د ماسپخین اذان پې وکړه ماسپخین اذان پې وکړه د خانه کعبې چت ته وخېجه بلال رضی الله تعالی عنه د خانه کعبې چت ته وختو او د ماسپخین اذان پې وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ ځل چا تاسو کو بلال په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ټیک شو خو د فتح مکی په ورځ باندې ستا په وهم او ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې په بیت الله کې هم ته اذان وکړه بلال رضی الله عنه فرمایي دا زما په وهم او ګمان کې هم نه وه دا زما په سوچ کې هم نه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به ماته و چې د فتح مکې په ورځ باندې د ماسپخین بانګ ته ووایه اذان ته وکړه د ماسپخین وجه دا وه ما وی چې دلته کې ډېر لوی لوی سرداران ناست دي ابوبکر هم ناست دی عمر هم ناست دی عثمان هم ناست دی علي هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی لوی سرداران د مکې ناست دي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی خو دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی علیه السلام څه ووایي چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې هم دا نه وه خو د نبی علیه الصلاة والسلام دا انصاف و چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې هم اذان کړي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپخین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکانو نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو هغوی پیښې کولې د اذان نو په هغې کې یو هلک ابو محظوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی به اذان کو کنه نو د بم په تیزه باندې د بلال رضی الله سره د پیښې به کول لکه څنګه دا واړه چیږي دغه شان پیښې د بلال رضی الله تعالی کولې دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیہ السلام مال دا واړه ونیسئ زما خواله راولئ نو دوی ونیول صحابه کرامو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوستو نو دوی داسې رپېدل ابو محظوره وی ما خو وی چې اوس پر باندې سزا اوري خو چې کومه سزا به نبی علیہ السلام راکړي کنه نو ما ته نبی علیہ السلام زما आवाज پکې لږ خوږ غونته ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې شابه دا وختي چې د کوم الفاظ ویل بیا وایا ما نشو ویلی وی چې شابه ووایه وختي چې کوم الفاظ ویل هغه ووایه ما اذان شروع کو چې الله اکبر کنه ما ته وی چې تیز وایه زه خو یریدم په کلاره مې وي ما ته وی چې تیز وایه ما په تیزه شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وی دا اذان می شروع کو
چې اذان مې شروع کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راو کاغو په دې سر باندې را لاس راو کاغو چې لاس راو کاغو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم دا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به د اذان دلته کوم وی نبی علیہ السلام د مکې چې کمتن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره به دلته کې مؤذن وي اذان به دیک تر مرګه پوری ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به څنګه اذان کو اخکشان اذان به کو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و یو ځل به په کلار وي یو ځل به بیا په سوي په تیز وي ځکه چې دی یریده کنه د په کلار قرار وي وی اشهد ان محمد رسول الله نبی سلام تیز وایا جبهه په تیز وي نو دی زما اذان مم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلار وي بل ځل به بیا په سوي په تیز اواز سره ویلو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و دی به کې دغلته مسلمان شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نه ماسپښین مانځنه وروسته بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډۍ ته لاړ او صفا غونډۍ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرېد او خانه کعبې ته مخ کو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېر دعاګانې اوس هم طریقه ده که نه الله دې موږ ټول حج او عمرې له بوځي چې د خانه کعبې نه طواف وکړي که نه نو بیا به 2 رکعته مونځ وکړي چې مونځ دې وکړو بیا به د زمزم اوبه ښه ډېرې وڅکي نو چې د زمزم اوبه دې وڅکلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بالکل مخامخ ته چې صفا غونډۍ باندې ودرېږي نو طریقه در هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې وغواړه ښه ډېرې دعاګانې وغوښتې د هغې نه وروسته بیا د صفا او مروه په منځ کې سعی شروع کړه دا اوس هم طریقه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته مخ کو او ډېرې دعاګانې وغوښتې نو چې نبی علیہ السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي آواز وکړو وی د الله پاک پیغمبر خپل کلی د فتح شو خپل علاقه د فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او مونږ به پرېږدې نو دا د انصار صحابه و مینه و د نبی صاحب سره د الله پاک پیغمبر تا خو خپل کلی فتح کوم مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او مونږ به پرېږدي مونږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته دغه اواز واورېده که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای انصار واورئ زما ژوند هم ستاسو او زما مرګ هم ستاسو زه په ژوند باندې هم ستاسو سره یم خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره یم یاره دا خبره چې انصار واورېده که نه ټیک شو د هغې د خوشحالۍ صحت نه په دغې موقع کې چې نبی علیہ السلام خو موږ سره واپس مدینې منورې ته ځي ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت شروع کړو د صحابه کرامو سره راتله او مسلمانېده به صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت وکړو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانېدي به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو د زنانو د بیعت 2 طریقې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو طریقه دا و داسې یو صادر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوړی شو نبی علیہ السلام به د صادر یو طرف ونیوه زنانو به د صادر بل طرف ونیوه
او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیہ السلام دی خو زنانه به د پردې نه اخواوي نبی علیہ السلام به بیعت اغستو او یو طریقه پکې دام ذکر شوی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو لوخه د عبور وغوښتو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي به په غوبو کې خپل لاسونه کې خودل عائشہ بیوی فرمایي وی پردی زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مسه کړي د نبی علیہ السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدلی داسې نه چې زنانو به د نبی علیہ السلام په لاس کې خدا بیعت پی کړه داسې نه دي شوي چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیہ السلام به د زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دی یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په د آیت مبارکه کې ذکر دی نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه پکې مراله هند پکې مراله دا مسلمانی دا خودی په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړي و دا ډیره زورور زنانه او مخ پټ کړي و وی مخ زکه پټ کړي کوي نبی علیہ السلام ز او په جندم نو زما اسلام نه قبليږي زکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتر سره ډیر ظلم کړي دي ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړي دي ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړي او غاړي ته مې چوي او غړېدلی وسره ما نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګید چې دا هند د نبی زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام نو مخ پټ کړي وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو زنانو کې دا شرک لږ زیاتی دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي هندي داغه طرف نه आवाज وکړو وی دا الله پاک پیغمبر او ټول عمر مګټو لوټو ته سجده وکړي سیر راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن بادو ټول عمر خو زرونه ټیټ کړی دي نو سیر راکړي سیندي راکړي نه کو نن باد نبی رسول الله حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده بیا ورته نبی رسول الله او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي خپل اولاد به نه قتلوي مونږ یې نه قتلو خو مونږ واړه رالوی کړه تاراله په جنګونو کې شهیدا ووجل وي نبی علیہ السلام حیران شو دا څنګه زنانه ده نبی علیہ السلام ورته وفرمایل خپل اولاد به نه قتلوي مونږ خو یې نه قتلو مونږ خو واړه رالوی کړه خو په جنګ بدر کې راله تام کړلو نبی علیہ السلام بیا ورته غوونه کو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زنا به نه کوي زنا به نه کوي وی د الله پاک پیغمبر چرته شریفي خزي زنا هم کوي دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی دې ته به ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زنا کوي چې ته موږ زنا به نه کوو موږ زناونه نه کوو نبی علیہ السلام حیران دی چې دا څنګه زورور زنانه راغلی زه ورته خبره کوم ما ته جواب هم راکوي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان به نه لګوئ او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډېره غلطه خبره ده هندي ورته وي تا درته ډېره ښکلې اصلاحي خبره وکړه بهتان ډېر غلطه خبره ده بهتان به چېرته موږ په یو بل نه لګو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی غلا به نه کوئ غلا به نه کوي نو هندي ورته راي طرف ناواز کو زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکې نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله نو د دې اجازه پي شوم د مال خرچې له پیسې نه راکې خو که زه داغه د پیسو نه په قدر ضرورت رااله نو ماته به اجازه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې هغه وی زما خاون ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوه شو دا هند ده دی خو مخ پټ کړو کنه خو چې دا خبره د خلینو اوته زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکې نبی علیہ السلام پیژنې ته هندي
هندی یو د الله پاک پیغمبر زه هندی ما خو ځان مې ځکه پټ کړی ما ته پته ده که تا زه وپېژندم بیا ته زما اسلام نه قبلوي ما ستا د تره سره ډېر ظلم کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکني ټول ګناهونه معاف کوي خیر دی چې زما د تره سره دې ډېر ظلم کړی خو اوس مسلمان یې اوس صحیح مسلمان یې بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل او بقدر ضرورت دې نه ځان له راغستی شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډېر به دې نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستی شي الله بیا نبی علیه الصلاة والسلام مکی ښکته حرم ته راکوز شو دویمه خطبه یې وویله چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاڅېدو وی د الله پاک پیغمبره مونږ مدینې منورې ته تللي وو او دې د مکې مشرکینو زمونږ په کورونو قبضې چولي دي نو مال خو زما کور پکار دی مال زما کورو پکار دی هغه د ابو سفیان وی خرڅ کړی په چا باندې نو مال هغه کور پکار دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته په غوږ کې داسې خبره وکړه چې خبره دې وکړه دی غلی کېناست هېڅ یې ونه وي بیا یې مطالبه ونه کړه بیا ته نه چا تپوس وکړو وي تا ته نبي علیه السلام په غوږ کې څه ووي ما ته نبی علیه الصلاة والسلام په غوږ کې دا وفرمایل که نه چې غلی شه خو دا دې پرېښود الله به د دې په بدل کې تا له په جنت کې کور درکړي خو دا کور دې پرېښود الله به درله په جنت کې څه درکړي کور ما نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې الله پاکه پیغمبر دا مې پرېښی دی خو ما له په جنت کې کور ما له په جنت کې کورو بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغوی دا خبره واورېده وی د الله پاکه پیغمبره موږ خپل کورونه دوی ته پرېښي دي خیر دی که دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پیچولي موږ ورته څه کړي دي پرېښي دي صحابه کرامو پرېښودل بیا نبی علیه الصلاة والسلام عامه معافي وکړه وی تاسو ټول معاف یئ خو یو څو کسانو چې د هغې متعلق نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا خو چې کوم ځای وموندل دا قتل کوي یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکې ورځ باندې نه وه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دوی خو چې کوم ځای کې وموندل دوی قتل کوي په هغې کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود و عکرمه دې موجود ګوره پلار خو ابو جهل د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن خو دا زوی هم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و ده به هم د نبی علیه السلام ډېر سپکاوی کو نو نبی علیه السلام یو څو تن ښودلي وو وی که دا خو کوم ځای ولیدل دا قتل که په کې یو څوک و عکرمه نو چې عکرمه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی دی د مکې نه وتښتېد د مکې نه وتښتېدو لاړ مدین ته هلته کې لاړو دلته کې ښځه چې کومه وه د عکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیه الصلاة والسلام له راله مسلمانه شوه ښځه مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه وی د الله پاکه پیغمبره زه د عکرمه ښځه یم زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی که زه هغه ته پناه ورکړم زه پناه ورکولی شم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده د نبی علیه السلام اخلاقو ته ګوره که نه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی تښتېده دی کشتۍ ته وخت چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس دکې شروع کړې په ډوبېدو شوه چې کم د کشتۍ مانکي و خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې خپلو بوتانو ته یې چغې کړې نه د کشتۍ هغه مانکي ورته ویلي خلکو ته وی دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښایي الله ته چغې وښایي چې کله م کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو نو عکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا لات او منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي
نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي نو د دغې پیغمبر نه بیا زه تختم چېرته خو موږ ته دغه و چې یو الله رابلی لا ته منات مه رابلی په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وی چې و چې تر ووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سر ته ورسې که نه په تښتېدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چېرته ځي راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی تا په ایمان راوړه وی او ایمان درله پناه م اخیستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه اکرمه رضی الله عنه ښځې ځان سره را روان کو اکرمه رضی الله عنه فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ترې د کوروالي مطالبه وکړله وی دې راته وایي چې را نږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاویده جایز نه دي زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال ویره ورسېدو نبي علیه الصلاة وسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی اکرمه را روان دی د ابوجهل زوی او مسلمانېږي نبي علیه السلام ته الله وحي وکړه اکرمه را روان دی د ابوجهل زوی مسلمانېږي خو یې پلار ته یې ګورې بد رد ونه وایي ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیانوي که نه هر څومره بد سړی وي خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو اکرمه را روان دی مسلمانېږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابوجهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف په میلاو شي د نبی علیه الصلاة وسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم اکرمه رضی الله عنه راغی د الله پاکه پیغمبره تا ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته وکړې نبی اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبی علیه الصلاة وسلام ورته وی لاس را دې خوا که اکرمه رضی الله تعالی کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه وویله مسلمان شو بیا اکرمه رضی الله تعالی وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر څومره مال مې چې د الله خلاف لګولی دی که نه د هغې دوچن به اوس د الله په لاره کې لګوم د الله په لاره کې به لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنګېدلم که نه دومره به اوس د کفر خلاف جنګېږم او دکه اکرمه رضی الله تعالی عنه بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک یې وکتلی شي نو د نیزو د غشو او یا زخمونه پې موجود دا د ابوجهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ته یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې ام سلمه خبرې وی ما وی چې نه وی ما په خوب کې ابوجهل دپاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبی علیه الصلاة وسلام راته وفرمیل چې ما د ابوجهل دپاره په جنت کې یو غونچک د میوې ولیدو چې کله اکرمه مسلمان شو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې غونچک د میوې اکرمه دا اکرمه دا د هغه زوی و دې څه کېدو مسلمانېدو الله تبارک وتعالی ځکه او په فتح مکې په ورځ باندې د اکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمان هم شهید شو د خو کافر و که نه په یو مسلمان حمله وکړه هغه شهید کړو دوه تنه مسلمان شهید شوي په کې یو ده شهید کړی و نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راغی وی هغه پلانکې صحابي چې هغه د ابوجهل زوی شهید کو اکرمه شهید کو وی نبی علیه السلام په خندا شو وی قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیه السلام څه وفرمایل
مقتول خو ځکه جنتي دی چې مسلمان دی، قاتل خو کافر دی، اکرمه دی. نو نبی علیہ السلام په خندا شوی قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي. دا ځکه چې نبی علیہ السلام ته پته وه او په وحي ورته میلاو شوي وه چې اکرمه به راځي او څه به کېږي؟ مسلمانېږي به. نو بیا اکرمه رضی الله تعالی هم د فتح مکې په ورځ باندې څه شو؟ مسلمان شو. د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو. سبق څه میلاو شو؟ نبی علیہ السلام ته چې کافرو څومره تکلیف رسولی دومره به موږ ته چې د زموږ دشمن را رسولی. د وطن مې ایستلي یو، لورګانې راله زخمي کړي دي، ملګري راله په تودو شګو سملولي دي، غلامان راله د ملګرو نه رخ کړي دي، نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي. کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نه میلاو شوی په مکې په ورځ باندې. خو چې د نبی علیہ السلام غلبه پرې راله که نه، نو څه فرمایي نبی علیہ السلام؟ لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو هېڅ ملامتیا نشته، زه ما معاف کړي یې. ما څه کړي یې؟ معاف کړي یې. زه حیران یم په خپل حالت باندې. په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت په ورته کوي، هغه درته په جواب کې څه وایي؟ الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. کفري خبرې پکې کوي. بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسي نه یې معاف کومه، او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه یې معاف کومه. بعضې وایي که الله پکې راکوز شي نه یې معاف کوم، نعوذ بالله. دا کېږي که نه کېږي دا خبرې؟ دا چې څوک وکړي دی دې دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې. ښه دې ځان ته بیا مسلمان نه وایي، دوباره دې کلمه ووایي. تلې د اسلام نه وتی دی چې الله راپسې راکوز شي، که د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم، په دې سره دی مسلمان نه پاتې کېږي. زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي. د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي، ما معاف کړی یې. په تا پسې جرګه راغلې، ستا په دیره کې ناسته ده، سوال درته کوي، منت درته کوي، ورته وایي نه یې معاف کوم، نه یې معاف کوم، نه یې معاف کوم، ما سره یې دا کړي، ما سره یې دا کړي دي. د الله پیغمبر ډېر غیرتي دی، هغه یې معاف کوي. موږ دغه امتیان یو، تا پسې جرګه راله، سړی معافیله راغی، ته یې څه کا؟ معاف کا. الله تبارک وتعالی به د دې اجر درکړي، الله تبارک وتعالی به د دې بدله درکړي. الله تبارک وتعالی دې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو باندې روان کړي. واخر دعوانا ان دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي، او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي، او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.